الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پجڑا جڑا می دوار سترگی سری دی پجڑا جڑا می دوار سترگی سری دی شروع شوی چی دا حج دا داخلی دی زما وسطاقت کی نشتا چی زدرشم زما وسطاقت کی نشتا چی زدرشم مانی ولی دی ربا ستاد در اسری دی مانی ولی رب استاد در اسری دی واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام زما د اهل سنت والجماعت عقیدی سره تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمند مسلمانانو د الله پاک بشمارا احساناتی انعاماتی چې الله جل جلاله مونږ او تاسو مسلمانان پیدا کړیو بيد جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې عظیم امت کې پیدا کړیو الله پاک پمنګ او تاسو باندې بشمارا احساناتی انعاماتی کچرته من او تاسو د الله پاک هغه احسانات او انعامات شمارول وغواړو شمار بنکړلې شو الله قدردان ذات دی مهربان ذات دی وراء الورا ذات لم یلد ولم یولد ذات احد او صمد ذات خپل بنده سره د او یومین دو نزیات مینه کوي زما محترم دی امت ته الله پاک ډیر لوی مقام ورکړی دی کچرته دا امت په خپل مقصد باندې راشي نو یقینا ډیر لوی لوی کامیابی لوی لوی خوشحالی د دې امت سره د الله وعده ده او الله رسول فرمای چې یو ځل مبارک وي هغه چاته چا چې زه وکتلم په ما باندې ایمان راوړو وزل 7 مرتبه وزل مبارک وي هغه چاته چا چې زه کتلم نیم او په ما باندې ایمان راوړي دا مقام الله جل جلاله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت ته ورکړو چې دا مقام بل امت ته دا فضیلت نور امتونو ته نه ملاو راشه وګوره څومره لوی مقام الله را کړی دی چې زما محترمو زما استا پوله پټی باندې مونږ زما استا پکور کې مونږ زما استا په دکان کې مونږ زما استا په اجره کې مونږ دا ټول مونږونه الله قبلې مخکې قومونه داسې تیر شوي دي چې دا هغې مونږونه به بغیر د جمع نه بغیر د جماعت نه دا هغې مونږونه به نه کېدل نن موږ څومره ګناهونه کوو څومره د الله نافرمانۍ کوو زما محترم په دې امت کې وګوره زنا کیږي
پدی امت کی اگورا لواتت کیگی پدی امت کی اگورا ناب طول کی کمی کیگی پدی امت کی اگورا د خویندو حقنا اغا زما عزت مندو خوڑلے کیگی پدی امت کی اگورا د یتیم پمال باندی خیٹا اچولے کیگی پدی امت کی اگورا ظلم شتا پدی امت کی اگورا بے انصافی شتا دا ہر سا پدی امت کی موجود دی لیکن مخ کی امتون دا سی تیر شوی دی چی زما محترمو پا آغا خلق باندی دا اللہ عذابون راغلی دی قسم عذابونا نن بے گناہوں کا 15 منٹ بعد 2 منٹ بعد آسمان نبیولوی کانے راغے دا انسان بچرتا پا مسجد کی دن نو یا پا بیت اللہ شریف کی دن نو زما محترم آغا کانے با آسمان کی ورطباندو ترسو پوری دادا دی مسجدنا دادا دی بیت اللہ شریف نا بہر راوتے نو آغا کانے با باندو او چکل با دادا دی معزز زینا بہر راو تو آغا کانے بے پدی سر را پریو تو زما عزت مندو چکنے بے کو ختم بے نن موتا سمر گناہو نکو سمرم اللہ خفکڑے دے سمر دا اللہ نا فرمانے نکو آغا قدردانا اللہ بے ام منگو تاسو تسنوئی سمر منزونم قضا کا آغا شیطان دیوی سجدین انکارو کو اللہ جل جلالہ ہمیشہ دا پار محروم کو زما استادی تندی دا سمر سجدون انکار کڑے دے سمر منزونم قضا کڑی دی اللہ پاک بیام موتا تا آواز کی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے بندہ تدا آغا کریم رحیم اللہ نا کمی خبری پا اکڑ کی اچولے غفلت کی اچولے آغا اللہ طرف تولی نرازی آغا مشکل کشا ذات آغا حجت روا ذات آغا وحدہ لا شریک ذات آغا اللہ ہر حال ہر گڑی کی موتاوینی موتا سردے زما استاتا دشارگ نزیات نزدی دے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ پاک فرمائی اے بندگانو ہر وقت کی تاسو سرائم تاسو وینما شارگ نتاسو تزیات نزدی ما فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ آگے دیکھو اللہ پیچھے دیکھو اللہ دائیں دیکھو اللہ بائیں دیکھو اللہ اوپر دیکھو اللہ نیچے دیکھو اللہ ہواؤں میں دیکھو تو اللہ بارش میں دیکھو تو اللہ بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ سمندروں میں دیکھو تو اللہ سمندر کی مچھلیوں میں دیکھو تو اللہ جنگلوں میں دیکھو تو اللہ جنگل کے جانوروں میں دیکھو تو اللہ ان جانوروں کے زبانوں سے نکلی ہوئی الفاظ میں دیکھو تو اللہ سورج میں دیکھو تو اللہ چاند میں دیکھو تو اللہ ہاں سبح للہ ما فی السماوات والارض آغا اللہ دے زمانگا استاسو چی زمان محترم چاہتا اغاڑی عزت ورکی چانا اغاڑی عزت نواخلی عزت دار سڑے بی عزت کی رسوائی کی چاہتا اغاڑی باچائی کی چانا اغاڑی باچاہت نواخلی گدائی کی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء آغا ذات تا تا آواز کئی دمور و پلار دمین محبت آواز بسوی خپل هغه بچے چې هغه ورته ډیر ګران وي ډیر نیازبین وي هغې ته آواز کوي اے بچیا راشه پا پلی پل والا پل دی بختور ششاب بل والا او اللہ پاک پل بندہ تا آواز کوي یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم ففروا الى اللہ وانتم الفقراء ستاسو دا باچانا ونسا تر چپڑاسی پوری ٹول پٹول فقیران غنی ذات سوک دے اللہ غنی ذات دا اللہ ذات دے ہاں چکل زمانگا استاسو پزلونو کی دا اللہ لوی والے راشی دا نور خبری با بیا اٹومیٹک زمانگا استاسو دا زلون ختم شی کل دا اللہ یر راشی اٹومیٹک دا نور خبری با ختم شی نن حاجیان اگورا نن حاجیان حج لتلی دی نن دا دنیا پیسی دی حاجیان راواخستلی او زما عزت مندو دا حج دا پارا
بیت الله شریف تلاړه، عرفات تلاړه، مینا تلاړه، په شیطان باندې به گزارونه کړي، سرونه به خرولی، زما عزتمندو قرباني نه به کړي. دا سیده کنه دا تاسو څه پته ده الله د خپل بنده سره څومره مینه کوي. الله پاک د اسمان فرشتو ته आवाज کوي، اے د اسمان فرشتو واوري زما بندگان د عرفات په میدان کې ماتا پزار او قطار سره جاړي، په خپل کړو ګناهونو باندې خپېمانه دي، د عرفات په میدان کې ګرد وهلي دي، خاورو نډک سرونه لاسونه اوچت کړي دي، خپل حاجات ضروریات داغي متعلق مانه سوال کوي، خپل ګناهونو باندې خپېمانه دي، د مغفرت سوال کوي. د عرفات په میدان کې ماتا په جړا فریاد سره لګې دي، اوازونه کوي، اے زما فرشتو وګورئ د کم کم ځای نه راغلي دي، څومره پیسې لګولې دي. دا د الله سره مینه ده، دا د الله سره محبت دی چې خپل آغا په خپل بدن باندې آغا ګټلې شوی مال چې هغه زما عزتمندو د دې د بدن نه ورپسې ډېره خوله وتې وه، د ده د بدن نه ډېره خوله وتې وه، ډېر تکلیفونو سره ډېرو مصیبتونو سره د کومې پیسې ګټلې دي هغه پیسې راواخیستلې، قرباني وکړه، هغه پیسې راواخیستلې، حج دپاره لاړې. زما محترمو الله پاک فرمایي دا نیکوکار خلق د دې مغفرت خو مې کړی دی، دا چې کوم بدکار خلق دي د دې خلکو د برکته مې د هغې مغفرت هم وکړو، او د هغې مې د ګناهونو نه داسې هغه بدکار خلق پاک کړه لکه چې اوس د مور پیدا شو. دا د دې حاجیانو د برکته الله پاک هغه بدکار خلق زما عزتمندو د ګناهونو نه داسې پاکۍ په ایمان ووایا، داسې پاک لکه اوس د مور پیدا کی. دا د چا د برکته؟ دا د دې حاجیانو د برکته چې کم حاجی د الله د رضا د پاره حج کی، کم حاجی په حج دوران کې هغه زما عزتمندو د کبیره ګناه نه، دا د صحبت نه، دا د عبس و عبسیاتو نه ځان وساتي. وی دې حج سره د دې حج الله وی بس بدله دا ده چې جنت به ورکوم، د دې حج بدله دا ده چې دا به زه د ګناهونو نه داسې پاک کم چې دا اوس د موره پیدا شو، او ستا نوې عملنامه شروع شوله، اوس تکړه شه چې بدي کې او که نیکي کې، خو ستا هغه چې زړه څومره بد اعمال دي هغه ټول بد اعمال ستا هغه بدۍ هغه ټولې ختمې کړلی شول. په یو حج سره دا حاجیان چې راځي د دې استقبال ته ودرېږئ، دا حاجیان چې راځي زما عزتمندو د دې په انتظار کې موږ او تاسو د خپل سترګې په لار وساتو. انشاءالله په دې ولاړه باندې په دې استقبال باندې زما عزتمندو الله پاک به زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کړي، الله به زموږ او ستاسو بیړم پار کړي. څومره حاجیان حج له تللي دي، دا مبارک خلق دي، د الله کور ته به په دې سترګو باندې کتلي، د دې دا سترګې د ښکلولو دي، قسم د الله په ذات باندې قدر نه کېږي، د دې دا خپې د ښکلولو دي چې په دې خپو باندې زما او ستا وس طاقت نه کېږي چې زما محترمو بیت الله شریف ته لاړ شو، مدینې منورې ته لاړ شو، مکې مکرمې ته لاړ شو، د الله د رسول مبارکې روضې ته وګورو. هغه مبارک خلق تللی دي چې هغې راشي دا سترګې وله ښکل کا، وی ولې په دې سترګو باندې تا بیت الله شریف ته به کتلي، په دې سترګو باندې به تا د محمد رسول الله مبارکې روضې ته کتلي، دا لاس وله ښکل کا، په دې لاس باندې به تا سلامونه کړي د الله د مبارک رسول صلی الله علیه وسلم روضې. دا مبارک خلق دي، د دې نه دعاګانې واخلئ چې کله حاجیان راځي د دې نه دعاګانې، ولې د دې دعا فوراً قبلیږي، فوراً قبلیږي، نو د دې نه دعاګانې اخیستل پکار دي. اجي صاحب ته د الله د کور نه راغی، اجاڼۍ د الله د کور نه راغی، حج دې مبارک شه، الله دې ټول اعمال خپل دربار کې قبول او منظور کا،
ته ماته دعا وکړه زما دا پریشانی ده دا مشکلات دي ما دپاره هم دعا وکړه چې الله را روان کاله موږ هم حج ته وغواړي وګوره چې الله دې غواړي که نه غواړي وګوره د دې حاجي دا دعا وګوره چې قبلیږي که نه قبلیږي خو زما محترم هغه حاجي چې د الله د رضا دپاره حج کړی زه اکثریت دا خبره کوم نیت ډیر ضروری شی دی چې شی نیت زمونږ نیتونه انما الاعمال بالنیات دا نن قربانۍ نه وشولې قربانۍ نه وشولې او څه خلک لګې دي قربانۍ نه کوي نو د دې نیتونو ته به الله ګوري چې دې دا قرباني د چا دپاره وکړه داسې ده که نه ده تا دا حج د چا دپاره وکړو تا دا روجې د چا دپاره ونیولې تا دا مونځ د چا دپاره وکړو تا دا قرآن تلاوت د چا دپاره وکړو زما عزتمندو انما الاعمال بالنیات نیتونه خالص مخلص د الله د رضا دپاره چې الله دا عمل مې وکړو الله دا په خپل دربار کې قبول الله ته په جړا شي سړی چې الله عمل کول آسان دي په عمل کې اخلاص پیدا کول ډیر مشکل کار دا عمل په الله قبلول زما محترمو نو هغې به موږ او تاسو دپاره دعاګانې کړي انشاءالله اوس دغه قربانۍ نه دا کم خلکو وکړي او کم خلک کې کوي لګیا دي نو زما محترمو دا قربانۍ نه زمونږ دعا ده چې الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي اوس دا ښکلی عمل دی د حضرت ابراهیم علیه السلام نو دا پرهیزګاري ده دا عشق دی دا محبت دی دا د عشق سره تعلق ساتي پرهیزګارۍ سره تعلق ساتي د کم انسان په زړه کې چې د الله یری د الله مینی محبت وي نو په ایمان وای به د قربانۍ نه ځان پاتې کوي چې د هغې وس کېږي به د حج نه ځان پاتې کوي چې هغه په صحت باندې روغ وي هغه به د رمضان مبارک روجو نه ځان پاتې کوي هغه د 15 وخته د مونځ نه ځان پاتې کوي قسم پر رب العالمین عشق سره تعلق ساتي مینا محبت لیلا او مجنون زما محترمو دا عشق مجازی چې دا کم تاسو اوري لیلا او مجنون دا لیلا دا تک تور وا لیلا لیلا لیل شپې ته وي تک تور شپې غونته کې تک تور خزا باغی باندې یو نوجوان عاشق دی داغي عشق ته وګوره داغي محبت ته وګوره چې دا فضول نه اصل مینا اصل محبت اصل عشق دا د الله دی چې کوم عشق په پکار راځي دا محمد رسول الله دا الله عشق دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نا تپوس کیږي فرمای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس شولو چې د ټول نه بهترین عمل کوم یو دی د ټول نه بهترین عمل الله رسول ورته فرمای چې په الله او د هغه پر رسول باندې ایمان راوړل د ټول نه بهترین عمل دویم نمبر ورپسې یا رسول الله د ټول نه بهترین عمل کوم دی الله رسول ورته فرمای د دین پس بهترین عمل د الله په لار کې jihad کول دی یا رسول الله د دین پس بهترین عمل کوم یو دی زما محترم وای هغه حج چې هغه د الله د پاره وي هغه حج چې هغه د الله د پاره وي چې هغه کې نور سنوي حج نیت زما عزتمند ډیر ضروری شوی دی ما تاسو ویلي چې نیت کې معمولی فرق وي دا حج به د قیامت پر ورځ د پاره د هلاکت ذریعہ جوړي حج د چا د پاره کړی دی لاړ شه د هغې نه بدله واخله جهاد د چا د پاره کړی دی لاړ شه د هغې نه بدله واخله نو زما محترمو الله جل جلاله اما نواله منګ او تاسو باندې ډیر احسانات دي ډیر انعامات دي کومنګ او تاسو هغه الله طرف تراشو پرهیزګاری د الله یرا د الله خوف زمونږ او تاسو په زړونو کې راشي
نو عشق او محبت، لیلا او مجنون، داسی د دروغو عاشقان ډیر به د لیلا د دی بنگلی او د کور سره گیر چاپیره ناستو رقیبان چې ورته وي. زما محترمو دا لیلا دی ورځ په دې ټولو باندې امتحان وکړو. هغه اوریجنل عاشق معلومولو چې ما باندې کم اوریجنل عاشق دی چې پته ولګي چې کم یو دی. دا خو ډیر ناستی، اوس به امتحان کیږي. لکه څنګه الله امتحان وکړو، قرباني نه وکړي، اوس به پته لګي چا وس کېدو او قرباني وکړه د الله د پاره وکړه، د چا وس کېدو قرباني ونه کړه. هغه خلک هم الله کتل دي، هغه خلک مو قتل د هغې د حج طاقت وو، الله ولا مال ورکړو ا د حج نه پاتې شو، هغه خلک هم الله کتل دي. زکات زما عزتمندو بازو خلکو باندې راغې او زکات ورنکو د خپل مال نه، هغه خلک هم الله وکته. هغه نوجوان تم ګوري د شپې 2 او 1 او 2 پوری 3 پوری موبایل کې لګې دي فلمونه او ډرامې ګوري. هغه نوجوان تم ګوري د شپې را پاسېدلې دي، جړا فریاد کوي، د قرآن تلاوت کوي، مونځ او دس کوي. دا سیده کنه دا. نو هغه لیلام امتحان وکړو په دې ټولو باندې. امتحان یې وکړو، څه امتحان یې وکړو؟ یو خادم له یو ګیلاس ورکو چې زما دې عاشقانو ته ووایه چې لیلا ته د وینې ضرورت دی. د څه ضرورت دی؟ د وینې ضرورت دی. او ستاسو د عشق به اوس پته لګي چې تاسو د لیلا سره څومره عشق او مینه ده. دا ګیلاس د وینې نه ډک لیلا غواړي. کم عاشق داسې شته لړکي، یو ته وایي، یو ته وایي دا عاشق دی، او ته وایي وینه کم ځای نه غواړي، د پتون وینه غواړي. جی راکې زه خو هسې ګپ لګوم، زه خو هسې ارامتوب دپاره راغلی یم. مونږ خو د ارامتوب دپاره یي. بل ته وایي تیاري، او ته وایي مړه دا مونږ خو هسې ګورو چې دا څنګه ده. بل ته وایي، بل ته وایي. اخره کې خبره دې ته راغه، وایي هغه ځنګل کې یو عاشق د لیلا بل هم ناست دی، لاړ شه په هغې مې امتحان وکړه. هغه اوریجنل عاشق و. کم یو؟ اوریجنل عاشق، 1 نمبر عاشق. چې کله هغې له لاړې، هغې ته د خادمې دا خبره وړاندې کا لیلا وینه غواړي، د پتون وینه غواړي. او ورته وایي ښه. فورا یو کاڼی را واخیستو، ځان یې پرې غوس کو، داسې ګیلاس یې ورته ډک کو، ورته وایي دا واخله لیلا ته ووایه که د نورې وینې ضرورت وي نو انشاءالله د خدمت دپاره بیا ویلی شي. که د نورې وینې ضرورت وي نو هم ویلی شي، نوره وینه دې پکار وي درله درکولی شو. هغه مجنون چې راغی چې ویې کتل لیلا لګې دي، زما عزتمندو نورې جینکۍ م ورسره لګې دي، اوبه را وباسي، اوبه را وباسي. هغه اوبه ټولې جینکۍ زنانه په یو ځای باندې راجمع شولې او یو بوقه به پر شریکه باندې را ایستله. دومره درنه وه. دا زما عزتمندو غریب چې کله لیلا وکته، د هغې په عشق کې هغه رسۍ د خپل بدن نه تاوه کړه او هغه بوقۍ را ایستله، را ایستله، را ایستله. زما عزتمندو زنانو خپلې خپلې مسکیزې چې کومې دي، خپل منګي وغیره یې ډکول او لاړلې. زما عزتمندو دا د هغه لیلا په مینه کې بیا هم لګې دی، بیا هم لګې دی. په دې بدن باندې داسې پټې جوړې شولې، د لیلا په عشق کې لګیا دی. هغه اوبه را وباسي او د لیلا هغه تصویر او زما عزتمندو عشق او مینه ذهن کې اوړي راوړي لګیا دی. تر سبا پوری دا عاشق لګې دی، دی عشق مجازي په مینه کې دومره زما عزتمندو ننوتی دی چې دوباره بیا هم لیلا راغه او هغه ګودر کې ګوري چې دا عاشق هغه مجنون لګې دی، مقه شان تاویږي او د لیلا په باره کې اشعار وایي او زما عزتمندو هغه بوقې را وباسي لګیا دی. دا د دنیا عشق لوی نه لوی تکلیف ته غاړه نیسي. نن موږ او تاسو مونځ ته غاړه نشو ږدلی، نن موږ او تاسو نه مونځونه قضا کېږي، نن زما عزتمندو نظر غلط استعمالیږي او د عشق دعوې کو. د الله سره مینه ده، د الله د رسول سره مینه ده. عشق بازی وہ لڑے جو عشق راضی کر سکے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے. دومره لوی مېلمه چې کور ته بیایي، اول صحن د جارو که د خشاکو. هغه د الله مینه دومره په اسانه باندې زما استاد دې زړه ته تاسو قرباني ورکړې ده د الله دپاره.
هغه الله درله څومره څه درکړي دي، ښځې درکړه، بچي درکړه، په صحت باندې روغ پیدا کړي، مال یې درکو، کور یې درکو، چا پیژندنې نه، عزت یې درکو. هغه الله څومره احسانات دي. الله پاک فرمایي واقیموا الصلاة، مونځ قایم کوي. د قیامت په ورځ د ټول نړمبې د مونځ متعلق به تپوس کېږي. نه نارینه اهتمام کوي نه زنانه اهتمام کوي، نه د نارینه په زړه کې د الله یره راځي، نه د زنانو په زړه کې د الله یره راځي. ہر مجبوری سے نماز ضروری، ہر مجبوری سے نماز ضروری. بہر حال کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دومره بیمار دے، دومره بیمار دے چې زما محترمو پاسېدلی نشي. خو د مونځ وخت شو، صحابه ته وایي د مونځ وخت دی، داسې نه کوي په کور کې به وکم، نه د مونځ وخت دی، جومات ته به تل غواړي. یو صحابي باندې یو لاس ورچي، بل صحابي باندې بل لاس ورچي، او زما محترمو هغه خپې مبارکې ځمکې پسې راښکاږي، او د دې موټي ګوتې نه زما عزتمندو هغه نښه په ځمکه باندې جوړېږي، هغه کرښه جوړېږي، داسې په راښکلو راښکلو باندې جومات ته روان دی. نن د وړې وړې خبرې دپاره اجي صاحب مونځ پرېږده، اجاڼۍ مونځ پرېږده، په کور کې زما عزتمندو مونځونه قضا کېږي. خیرونه برکتونه د کوم ځای نه راشي؟ کوم ځای نه راشي؟ په دې وړو کې برکت د کوم ځای نه راشي چې کوم وړو بي بسم الله بېلمازه ښځه زما عزتمندو هغه سوتلۍ تار ترې نه راښکاږي، هغه وړو یاد ساته بې برکته به وي، هغه د غوړو ټیم بې برکته به وي، هغه تلکاري بې برکته به وي، هغه کور کې به چرته هم خیرونه برکتونه را نشي. د کمې زنانه په خوله کې بسم الله نه وي، کومه زنانه دینداره نه وي، د کمې زنانه په دې زړه کې د الله یره او مینه او محبت نه وي. په کورونو کې هم کمې ښځې راوستې دي. حاجي صاحب خفه کېږه مه، دا ښځه ټیک کا، دا د کور زنانه ټیک کا، بیا ځان ټیک کا. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. الله پاک قرآن کې فرمایي ځان ځان ځان، اول یې درته ځان یاد کړی، ځان د چشي نه بچ کا، د جهنم د اور نه. بیا دویم نمبر واهلیکم واهلیکم نارا، اهل و عیال، اهل و عیال چشي نه بچ کا، د جهنم د اور نه بچ کا، چې ډېر خطرناک دی. الله رسول هغه مبارکه هستی چې هغې نه نجات دے دے. الله خپل پیغمبر ته د جهنم د اور نه نجات ورکړی دی. که دا ټوله دنیا د چا د مخه پیدا ده؟ د محمد رسول الله. هغه نیازبین پیغمبر، هغه د الله محبوب محبوبین محمد رسول الله د ورځې به سلزل استغفار کول. څومره؟ اوس په دې ناستو کسانو کې تپوس کوم، انشاءالله یو بم استغفار اوسه پورې سلزل نه وي. من خو بخلی شوي، جنت خو جوړ زمونږ دپاره دی، مونږ خو اډوله مرونه، مونږ خو به اډوله په دې قبر کې ږدي نه، مونږ خو به اډول د حشر میدان ته ځو نه. لږ رایښ شئ که نه، لږ په دې کورونو کې دا زنانه راویښې کوي که نه. دا زنانه څومره غفلت نه کار اخلي. قسم په رب العالمین که دې الله پاک د جنت خوشبوی خاونده واوره رانه به بوی نه کي چې ته د کور په کارونو باندې ښځه وهي، تګي رټي، د مور کنځلې د پلار کنځلې ورته کې. دا ښځه دې پرده نه کوي، دا ښځه دې حیات نه پیژني، دا ښځه دې د مونځ او دس اهتمام نه کوي. کله دې دې ته وویلي چې زه د دې جمعې مونځ نه راغلم، تا اوسه پورې مونځ نه دی کړی، چوکه راواخله یو څو چوکې لګاو کا، شریعت اجازت ورکړی دی. اسې بیسې وهي رټي تګي پلار او مور ولا کنځي، په دې وګوره چې الله دله بیړه پار کوي که نه پار کوي. بچې لږ په دې ووهه، لور په دې ووهه، دا د سر نه لوپټه کوزه ده، بچې لږ دې خوا راشه، د دې سر نه دې دا لوپټه څنګه کوزه ده، غټه ښځه لږ دې خوا راشه، یو څو تتوڼې ووهه، عمر له وله سبق ورکه. ما او تا به سبا په خاورو کې پراته یو حاجي صاحب، ما او تا به دا بدن به یو ورځ زیړ پیړ په دې تخته باندې پروت وي، بې اصرې به پراته یو، دومره بې اصرې به پراته یو. چاته به دا نشو ویلې زما د دې بدن نه دا کپړې ولې وباسئ، چاته به دا نشو ویلې دا کپړې راله ولې په دې کینچۍ سره کټ کوئ. دا لاش دا به زما عزتمندو قسم د الله په ذات باندې زما رونو
زمارونو مسلمانانو دی مکارو مینی محبتونو کې مه گرفتاریږئ. دا ټول فضل محبتونه دي، دا د ښځو، دا د بچو، دا ټوله فتنه ده. د الله محبت ایک نمبر دی. په دنیا کې به دې په کار راځي، د مرګ نه پس به دې په کار راځي. راشه یو عاشق او د یو معشوقې خبره درته کوم، د ښځې او خاوند یو بل باندې سم پاک مړه دي. میاشتو له تیار شه، سله تیار شه. وایي معشوقه مې خفه کېږي که نه، ښځه مې خفه کېږي که نه، وایي ړه مې ټق شوي، ړه مې ډوب ډوب کېږي چې ستا دا کټ خالي وینمه. څلورو میاشتو دپاره یې ورته ویلي دي، څلورو میاشتو له تیار شه. هغه راغی ښځې ته یې ویلې، وایي سړیه زه خو تا نه 5 منټه داسې نشم تېرولی، ته به لا اوس څلورو میاشتو له ځي، زه خو به مړه شوې یم. او دا چل دی او هغه چل دی. تبلیغ والاو له دې الله اجر عظیم ورکړي. د ډېرو خلکو زندګۍ د تبلیغ د برکته الله پاک بدلې کړلې، الحمدلله. د ډېرو کافرانو زندګۍ بدلې کړلې. ډېر بدماشان د دعوت او تبلیغ په محنت سره الله پاک په لار باندې کړه. لوی لوی خلق الله جل جلاله د دعوت او تبلیغ د برکته په لار باندې راوړی، راس باندې راوستل. نو هغې ورته یو بهانه وښوده چې ګوره ښځې تا سره مینه ده که نه، تا ته وایي چې ته څلورو میاشتو له ځې او بیا راځي زه به مړه یم. ته ورته دا یو امتحان پې وکړه، هسې د دروغو په ځان څه چل وکړه، هسې د دروغو په ځان څه چل وکړه او ځان نه وغورځوه. د ښځې د عشق او د مینې به اوس پته لګي چې تا سره یې څومره مینه ده. دم بس دا چل وکړو د شپې چې کور ته راغی، ښځې ته پته نشته، بس په ځان یې څه چل کړی دی، بس را غورځېدلی دی سړی پوه شوې. او بس ښه خپې له ټکولې دي او زما عزتمندو بس بدا چلې کړی دی. او ښځې بس چغې والدي والدي څه وخته پورې جړلې دي، خو شپه ده که نه، شپه ده. وایي د ښځې د یخته د لاندې څو مکرونه دي، څو مکرونه دي، 100 مکرونه دي. ښځې به راته ښه غوسئ، همداسې یې زما محترمو هغه خاوند ځان نالړه کو، ښځې بس لږ جړلې را جړلې دي. ښځې سوچ کړی دی چې شپه خو نیمه تېره شوه او نیمه پاتې ده، سار به خلک خبرېږي او را چلیږي به، او بیا به چې کم دی حساب کتاب ډېر ډتی وي. نو چې کتلې دي بره داسې یو پنجره راځوړنده ده او هغه پنجره کې ماسته پراته دي. څه پراته دي؟ ماسته. ده ویلي دي چې نور خو د خوراک څه نشته، راشه دا ماسته به راواخلم و به یې خورم، بیا د ورځې پته نه لګي، بیا د خوراک موقع به یا میلاویږي یا به نه میلاویږي. نو کوشش یې کړی دی، خو هغه مستو ته ټوپونه وهي او هغې ته لاس نه وررسي. او څه شی هم داسې نشته. د دې خاوند په دې سینې خپه ایښې ده او داسې هغه ماستې راخستې دي، خاوند یې دا چل کړی دی. ظالم لورې پوه شوې، دا لا ستا ما سره مینه ده، یقیني درته ویم دا لا ستا ما سره مینه ده. په سینې ورته خپه کېغوسته او ماستې راواخسته او بس خوراک مراکې کړی چې ځان یې ښه برابر کړی دی. په دې کې ګاونډ ښځې راغلي دي، څه رشته دار وغیره، د دې په چغو فریاد سره خلک را خبر شوي دي څه چل شوی دی، خاوند مې مړ دی، دا چې بس هغې اړولی راړولی دی، بس د کلاړي ځان کلک کړی او چا تخنولی را تخنولی یم دی، خو بس زه ځان دا خو رښتیا مړ دی، یا خو به پې څه چلي یا به بېهوش شي که نه. ونه نه وایي دا کله دا چل پې شوی بېګا، وایي ته خو به ډېره وږې مې، څه خوراک وکړه ستا بدن؟ وایي نه نه خوراک نه کوم، هېڅ هم نه خورم. خاوند یې روغ انته کې مسکی شوی دی، وایي خاورې به څه وخوري، بېګا یې ماسته والي دي، بېګا یې ماسته والي دي، خاورې به یې زړه ته څه وشي. وایي بستره را کوه، بسترې اخیستې ده د الله په لاره کې دنګلي. بل ډاکټر په اسپتال کې مړ پروت دی، ښځې ته خبر وشو خاوند دې مړ دی. وایي ښه الله دې مغفرت نصیب کړي، خو د خاوند لاس ته مې ګورې ډېره قیمتي ګوتمه ده، د هغې خیال کوئ بل څوک یې وانخلي. داسې ده که نه ده؟ خاوند غم نشته، د څه شي غم دی؟ د ګوتمې غم دی. ها د الله راضي کول ډېر ضروري دي، د الله میلاوېدل ډېر ضروري دي، الله سره صلح کول ډېر ضروري دي. د ښځې او د بچو محبتونو کې راشه د ابراهیم علیه السلام مینه وګوره، عشق وګوره، محبت وګوره. 10 کاله بعد راغې، چرته راغې؟ حجري بیبي له راغې او الله ورته دې دپاره نه ویلي چې ته لاړ شه هغې سره ګپ شپ ولګوه، خبره به هم نه کې، صرف لاړ شه وګوره چې هغه الله حجره بیبي اسماعیل علیه السلام
پاللې دې کنه دې پاللې پرورش کړې دې کنه دې کړې حفاظت کړې دې کنه دې کړې لاړ شه او نظر وکا او واپس راځه. ابراهیم علیه السلام راغې خزم صحیح سالم او بچیم صحیح سالم. نن سویو چې زه تبلیغ کې زما زه جهاد لزما زه چې کوم دی څلورو میاشتو لزما چیلې لزما زما د ښځې به څه کېږي داسې ویو که نه ویو بچو به مې څه کېږي. حاجي صاحب تا ته مونځ زده نه دی تا ته د مونځ ترجمه زده نه ده تا ته چې کوم دی د مونځ واجبات مفسدات زده نه دي ته د قرآن مجید د تلاوت نه خبر نه یې د قرآن مجید د تلاوت نه څومره وخت وشو نن تاریخه پورې ته دا خبره کې ما دماغ کار نه کوي دماغ دې کار کوي پیسې په لاس کې پیژنې د اصلي نوټ دی دیسي نوټ دی ښه او بدرنګه تلکاري پیژنې ښه او بدرنګ کور پیژنې سورلي پیژنې بچو ته پیغورونه ورکې دا کور مې جوړ کړی دی اوسه پورې د یو ګاډی را روان اخستو ګاډي پیژنې ښه خوراکونه پیژنې چې نه پیژنې د الله دین نه پیژنې انشاءالله چې قبر کې د یو پیره کېدو که نه بیا به دې پته لګي. قسم په رب العالمین خطرناکو سترګو والا په سترګو کې به اور وي لوی زما عزتمندو پلک به ورسره وي. وای د دین غداره واوره تا د سار مونځ قضا کړی دی تا د الله احکاماتو نه ځان نه دی خبر کړی واوره تا د خپله ځواني د ښځو بچو دپاره زار او قربان کړه. نن د سحر مونځ نه کولو په وجه به دی غرمې مونځه پورې وهم غرمې مونځ نه کولو په وجه به دی مازدیګر مونځه پورې وهم د مازدیګر مونځ نه کولو په وجه به دی د ماښام مونځه پورې وهم د ماښام مونځ نه کولو په وجه به دی ماسخوتن مونځه پورې وهم د ماسخوتن مونځ نه کولو په وجه به دی سحر مونځه پورې وهم. حدیث کې محمد رسول الله فرمایي چې کله دا مړ یو گزار ووهي څو گزاره یو گزار ووهي خبره ختمو. زه زیاته توجه دې مونځ ته ځکه ورکوم چې دا مونځ ګورې ډېر بنیادي شی دی او نن په دې کې ډېر کمې کوتاهۍ شروع دی. زنانم په دې کې ډېر کمې کوتاهۍ او غفلت کوي او نارینم وایي چې یو گزار ووهي یو گزار او یا لاسه به دا انسان دا مړی په ځمکه کې ښخ شي. څومره یو انسان داسې سمله وه په خټه کې سمله وه یو غټ کاڼی راواخله او په دا سر یې ورته راوله په ایمان ووایه دا به دوه لاسه لاندې نه نوځي په دې خټه کې نه نوځي مړ به شي خو لیکن د الله د عذابونو نه ویرېږئ هغه د قبر عذابونو نه ویرېږئ هغه د جهنم د اور نه ویرېږئ. یو الله وی ما خطرناک اور جوړ کړی دی ما خطرناک اور تیار کړی دی کافرانو د پاره بلمازانو د پاره فاسقانو د پاره فاجرانو د پاره. ان قریب به دا خلک د الله په پکړ کې راشي ان قریب مرګ روان دی که نه دی را روان هر سړی مني. اوس چې زه تپوس وکړم د مرګ د پاره دې څه تیارې کړې بس بے خبری جواب نشتا. امام ابو حنیفہ نام ہی کافی ہے زما محترم و ټول زندگی د الله په دین باندې لوله پکړه قربان کړه د امامانو امام ابو حنیفہ رحمه الله. بچی ته وی بچیا لوبي کوا یو خاص زی ورته خو د دې ځکه به لوبي نه کوي ولی بابا جان وی زکه چې دلته ما او یا زرا 70,000 مرتبه د الله کلام قرآن مجید ختم کړی دی. حاجي صاحب ګیره دې سپینه شوله اوسه پورې دې د قرآن یو ختم ونه کو ډېر محرومه نه ډېر بدبخته نه خفه کېږم والله که ولي والله جوړ شي والله که مستجاب دا یو خبره کوم کم سړی دا دعوه کوي زه ولي والله یم زه د الله ولیم او ادا قرآن تلاوت نه کوي دا مخ مې تور کوي پخره مې سور کوي والله که د قرآن د تلاوت نه بغیر یو سړی د الله ولی جوړ شي. دا خبره یاد ساتئ. نن دا هغه قرآن سره هم ډزې کړي که نه نن دا د کافرانو ایجاد کرده پاڼه د شپې تر 2 پورې د دې مخ ته نیولې ده دا رڼا دې په دې مخ پرته ده دا سترګو نظر دې لاړو بدن دې ستړی ستومانه راشي یاره ستړی یم بس مونځ به لږ باد کې وکړمه کله دې دا ونه ویل ستړی یم دا موبایل به لږ باد کې استعمال کړمه ستړی ما د دې ملګري دا میسیج به باد کې وګورم هغه الله هغه وراء الورا ذات هغه احد ذات هغه صمد ذات هغه لم یلد ولم یولد ذات یو میسیج د قرآن مجید په شکل کې دنیا ته را لېږلی. ای بندگانو لږ دام را واخلی کن
لږ دام را واخلئ لږ وګورئ څه مې درته پکې لیکلي څه مې درته ویلي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم هغه الله طرف ته به راځو انشاءالله توبه به وباسو انشاءالله قرآن مجید تلاوت به شروع کوو انشاءالله 5 وخته د موز اهتمام به کوو انشاءالله د خویندو حقونه به ورکوو انشاءالله نابطول کې به کمی نه کوو انشاءالله د ظلم نه به ځان ساتو انشاءالله بې انصافي به نه کوو انشاءالله الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کی نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت صحابہ اہل بیت پہ قربان ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا